که چا څومره حاجات وي یا چا څومره مسائل وي نو په دې طریقه دی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم الله پاک ته وسیله کی او دا یو وظیفه ورسره وکي ان شاء الله العزیز الله پاک به د انسان ټول حاجتونه دا پوره کی الله پاک به د انسان ټول مسائل مصائب مشکلات دا بوله ختم کی یاد ساته چې په دنیا کې ستاسو څومره کارونه دي ستاسو څومره کار روزګار دی و تاسو باندې څومره حالات راځي نو دا طریقه تاسو اپناو کوئ ان شاء الله العزیز الله پاک به ډیر زیات بهتر وکړي الله پاک په دنیا کې په ټولو بندګانو باندې حالات راولي او دغه رنګي امتحانات پې راولي ټایم په ټایم باندې الله پاک د خپل بندګان چک کوي چې دا سړی څونه اوبو کړي دا سړی څونه مخلص دی دین اسلام سره او دا سړی ما سره محبت کوي نو زما محبت د وجې د څونه قرباني ورکولی شي له تکلیف ته ټینګې دی د سختۍ ته راټینګې دی د په لږ باندې صبر کوي د په ډېره باندې شکر ادا کوي الله پاک ګوري الله پاک ویني او هر څیز محترمو الله پاک په علم کې شته دی بعض وخت الله پاک زمونږ استاسو د فایدې دپاره زمونږ استاسو د کامیابۍ دپاره الله پاک یو شرط دی الله پاک کوئی کو دا سړی دا وظیفه وکړي دا سړی دا دعا وکړي دا سړی دا عمل وکړي دا کار وکړي ان شاء الله العزیز زه به تقدیر دا بدل کړم یاد ساتئ محترمو چې نن چې کومه زموږ وظیفه ده یو قسم لا د تقدیر د بدلېدو وظیفه ده تاسو د هغې نه مخکې یو واقع واورئ ان شاء الله العزیز ستاسو ایمان به نورم تازه شي یو ډېر زیات لوی عالم دی هغه ته یو کس ویلي و زما ډېره زیاته غټه مسله ده او دغه سړی به مدینه منوره کې اعتکاف ته ناست دی او اخري هغه شره وه هغه بل سړی ورته وایي چې حکومتونه ما پسې ګرځي او پانسي کوي مې داسې وکړه چې ما ته دعا وکړه یا ما ته څه دعا وښایه نو دغه عالم ورته وایي چې ګوره زه مدینه منوره کې زم ناست دی ما تم ناست دی او د دواړو جهانو سردار مبارک قبر طرف ته اشاره وکړله چې د دې صاحب په وسیله باندې د الله پاک نه سوال وکړه ان شاء الله العزیز چې الله پاک به ستا ټول مسایل دا ختم کړي ټول حاجات به الله پاک ستا پوره کړي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې یو ځای کې وي او نبی کریم علیه الصلاة والسلام قبر مبارک شته دی د ده په وسیله باندې د الله پاک نه سوال وکړه ځکه چې موږ د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د غلامان یو او دغه رنګې د هغوی چې کوم په خپل باندې پیزار دی د هغې حاصله موږ نه یو نو بیا سله موږ ګنهګاره بس د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په خاطر باندې سوال وکړه یو حدیث ورته ویلی چې یو صحابي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل الله رسوله زما سترګې نشته ماله سترګې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته دا وظیفه وښودله نو یاد ساتئ محترمو چې دا وظیفه موږ کله کوو او د دواړو جهانو سردار مبارک په وسیله باندې دعا کوو او دا الفاظ پکې محترم موږ وایو ان شاء الله العزیز الله پاک به زموږ استاسو ټول مسائل مشکلات دغه رنګې پریشانۍ به ختموي یاد ساتئ محترمو چې څومره موږ دا کار په یقین باندې وکړو څومره په اطمینان باندې وشي څومره په توجه باندې وشي ان شاء الله العزیز الله پاک پکې ډیر زیات اثر محترم دا واچي دغه رنګ وظیفې طریقه کار محترم داسې دی خو د هغې نه مخکې موږ به د مانځه اهتمام کوو د ګناه نه به ځان بچ کوو د قرآن مجید تلاوت به کوو او دغه رنګ روزانه په توګه ځان نه یو نصاب منتخب کړو چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې به درود شریف روزانه په یو خاص مقدار باندې وایو هغه ځان له په خپل زړه کې دا خوښ کړي او دغه رنګه ورسره به روزانه 100 پیرې استغفار وایو دا به ستاسو کار وي وظیفه داسې ده چې کله موږ ته ډېره زیاته سخته مسله راپېښه شوله ګرانه مسله راپېښه شوله امتحان رالی او تیاري ته کړې ده خو بیا هم ته وایې چې یاره داسې څه وظایف پکار چې الله پاک زما امداد وکړي نو په دې طریقه باندې تاسو دا وظیفه وکړئ دغه رنګې روزګار دی کاروبار دی دفتر دی سکول دی کالج دی
د هغې د چلولو دپاره په دې طریقه باندې دعا وکئ ان شاء الله العزیز الله پاک به ستاسو او زمونږ ټول حالات دا به ډیر زیات بهتر کی وظیفه محترمو دا ده چې کله موږ وظیفه کوو نو لومبیا یا ارحم الراحمین 501 پیری وایو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین او 500 پیری وایو خلومبیا با درود شریف سل پیری وایو یا بل هغې نه بعد الله پاک نه دعا وکړو یا پروردګاره زمانه پلان کې مشکل دی او د دوانو جهانو سردار صلی الله علیه و آله وسلم په وسیله باندې دا وکړي الله پاک زمانه نوکری پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په وسیله باندې وکړي یا الله پاک کو په دین او کړه کې خیر نوي خیر په واچوي کې نو کله دعاګانې به کوي نیمګړې دعاګانې به بالکل نه کوي یا الله پاک د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په خاطر باندې د هغه محبوب او شخصیت په خاطر باندې د هغه بهترین چهره په خاطر باندې زما کاروبار او زما روزګار دا روان کی او د دوانو جهانو سردار مبارک په وسیله باندې الله پاک زما مغفرت وکي دغه رنګ پوره مسلمانانو ته دعا وکي ځان ته وکي یاد ساتئ چې کله موږ په دې طریقه باندې دعا وکړو چې کوم زموږ حاجات وي دا به ووایو بیا به د هغې نه بعد الله الصمد سل پیري وایو بیا به د هغې نه بعد سل پیري درود شریف وایو ان شاء الله العزیز محترمو دا عمل له چې موږ څو ورځې وکړو 3 ورځې دی وکړو 2 ورځې دی وکړو 9 ورځې دی وکړو ان شاء الله العزیز الله پاک به زموږ او ستاسو حالات به ډېر زیات بهتر کړي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته